زه امریکا، یورپ، اقوام متحده، دنیا نور قوتونه سره د پاکستان د جنرالانو دا یو هم په دې کې په دې نشم منلی. ډالر اصلي هر څه زما په وطن کې هغه چلیږي چې دوی راوړي. سر ستاسو د تحریک غړو به بیا په باجوه باندې غږ کوي جو دهشتګردي ہے اس کی پیچھے وردی ہے، بیا دغه څه معنا ده؟ د کرنل امام انټروي که د نوي لیدلي زه بیا درته سینډ کړم، هغه خپله مني ټاټر وهي چې 95,000 کسانو ته مې ټوپک چلول او وسلې ورکړي دي. مشرف هغه انټروي زه به یې در سینډ کړم چې هغه وایي چې دا زما هیرو دي. تاسو باندې د انټي پاکستان د غدارۍ تورونه لګي. ځینې خلک دا هم زیاتوي چې منظور پښتین صاحب یا د پلویان یا د ملګري همفکره خلک د بهرنیو قوتونو اجنډې مخ په وړاندې بوځي. څه فکر کوئ څومره حقیقت لري؟ موږ د ریاست څو کورونه ړنګ کړي دي، سره وبېشمارو. ریاست زموږ څو ړنګ کړي دي. موږ د ریاست څو کسان وژلي دي. ریاست زما څومره پښتانه وژلي دي. پښتانه انټي سټیټ نه دي، سټیټ انټي پښتون دی. ستاسو د دغه تحریک نه راټوکېدلی یو بل ګوند وټکېده چې هغې د انډیم په شکل کې راغی. آیا فکر کوئ چې ستاسو مې پیښې و چې دغه جمهوریت مطلب مخې ته راغی؟ په هغه کې د مختلفو ګوندونو کسان سره راټول شوي دي. هغه هم د ګوندونو نه څوک د یو ګوند نه استلي شوي او څوک د بل ګوند نه. پی ټي ایم کې کمای نه و. پی ټي ایم نن هم په خپل موقف ولاړ دی. پښتون قام په خپل تحریک باندې بیا ننګ هر وخت کړی دی. داسې ورسره ودرېږي چې دوی د پی ټي ایم سره نه وي ولاړ، خو چې به پوه شي چې د تحریک سره مشکل مخامخ شو ډایرکټ بیا ودرېږي. مبارزې تسلیموي خپل ګوند ګڼئ؟ نه 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 کله هم نه یاره، عجبه خبره کوي. پی ټي ایم شته دی، زه څنګه ګوند دی که نه سر لکه څنګه چې نیشنل شو دا هم د پښتون خبره کوي د بقا وي به زه خو ما خو انکار نه دی ځنې کړی چې نه دی وي به. زه یې څه له خپل وشمار کوم چې دا زما خپل دی. د محسن چې کومه ډله ده یا د افراسیاب خټک صاحب دی ورسره، دا چې کوم دي هم دا ځان لا بیل دي. سلامونه او احترامات قدرمنو، زه سیام خان وارې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. دا وخت په مردان کې د ډیر محترم منظور پښتین صاحب څوک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی، دا وخت را سره له ښه مرغه ملګری دی په خپرونه کې. د دوی غبرګون به تاسو ته رسو په لوی پښتونخوا کابل افغانستان کې څه روان دي یا په دې هیواد کې څه روان دي. سره ډیر مننه کوم چې وخت مو راکړ. تاسو هم او ټولو اورېدونکو ته سلامونه. ډیره مینه او احترام. بیا هم مننه. منظور پښتین صاحب فعل وایي دغه ځای نه وکړو چې په لوی پښتونخوا کابل کې په ښځو باندې یو وار بیا د ښځو په لوړو زده کړو باندې بندیزونه ولګي. د هغې تر څنګ ټولې نړۍ ډېره خواشینونکې دغه قرار کړله. څه فکر کوئ په دغه اړه باندې؟ د ښځو تعلیم هم داسې ضروري دی لکه د سړو، بلکې د سړو نه هم زیات اړین دی، زیات ضروري دی. یو ماشه که څوک کندې ته غورځوي، یو ماشه که چیرې پر شا پرېږدي، که یو ماشه په دې دنیا کې، په دې جدید دنیا کې یو کام ته د ټولې دنیا نه یعنې بیل سایډ ته او شاته پرېږدي، نو په هغې کې به تر ټولو اول کار د ښځو په تعلیم باندې بندیز وي. د ښځو د تعلیم په هکله باندې که وګورئ نو 100 کال اول هم په افغانستان کې د امیر امان الله خان او د هغو د مخالفینو په منځ کې کړکېچ روان و. خو د هغه مخالفین بیا بیرته وروستی تاریخ کې د پیرنګیانو ایجنټان ډیوډ جونز د ثابت شول. نن هم داسې یو سیټ اپ روان دی چې په افغانستان کې د ښځو تعلیم یو خو کام پر شا غورځوي. دومه خبره، د ښځو تعلیم په جدید دنیا کې بند کول آسان نه دي. د دغه نه په سوسایټي کې شور جوړیږي، جنگ جوړیږي. نو چې څوک هم دا بندیز لګوي، عام معاشه مجبوروي چې دوی راپورته شي او دوی د دننه د یعنی داسې مزاحمت پیل کی. ځکه چې آخر سړی ته دومره تنګ کې هغه څه وایي چې یره دومره ما زیاتوه چې نوره د خلکو یره ختم شي که نه. نو په داسې انداز باندې هلته دغه روان دی. په جدید دنیا کې د ښځو تعلیم بند کول جواز په تیره دنیا کې نه لرل، نو نن یې څنګه لري؟ د ښځې تعلیم څه جواز هم نه لري. هغه که څوک اسلامي خبره کی نو د دنیا علماو فتوی ورکړلې چې په اسلام کې د ښځو د سړو د تعلیم په هکله چې حاصل لیکي په دې کې څه تفریق نه دی اسلام کړی. منظور پښتین صاحب که دا هم راته زیاته کوي، په افغانستان کې په کلونو راهیسې جنګ وشو، اوس هم موږ داسې یو وایي چې نړۍ افغانستان په رسمي ډول نه پیژني. دا په زور یې پې ځان نه غرضه کړی که ولې نه پیژني؟ ستاسو غبرګون څه دی؟ عجیبه خبره ده. نړۍ نه پیژني خو ډالر راځي. نو د سوچ خبره ده دغه داسې وي هم چې افغانستان یا دغه پښتونخوا دا د نړیوالو قوتونو د یو بل ترمنځ د پراکسي جنگونو مرکز ګرځولی شوی دی.
په جدید دنیا کې لوی قوتونه اټمي طاقتونه د یو بل سره ډایرکټ جنگ نه کوي او نه یې دنیا دې ته پرېږدي ځکه چې د دې نه ډېره غټه تباهي جوړي. په جدید دنیا کې لوی طاقتونه د یو بل سره جنگ په پردۍ خاوره او د پردي وجود باندې خپل مفاداتو دپاره کوي چې هغه ته پراکسي جنگ وایي. دوی ورته کولډ وار هم وایي. کولډ وار یعنی یخ جنگ دی، معنا چې دوی دپاره خو جنگ دی خو دوی خو یخ دی، دوی څرمنې پرې نه سوځي. زمونږ دپاره خو یخ جنگ نه دی، زمونږ دپاره خو ګرم جنگ دی، څرمنې مو پرې سوځي. نو دغه د نړیوالو دغه خبرې یا دغه موږ د منلو ته ځکه نه یو تیار چې دلته کوم نظام هم نسکور شوی دی، نو د نړیوالو خو هم خپله برخه پکې ادا کړې ده. نړیوال عجبه خبره ده، 20 کاله جنگ کو چې مونږ یې ختموو، بیا اچانک یې حکومت ورکړه چې مونږ حکومتونه ورکوو. ستا موقف څه دی؟ نړیوال وایي زه دلته خبره کوم چې مونږ د ترهګرۍ خلاف یو، وار ان ټیرر. نو 20 کاله تا د پاکستان هغو جرنلانو ته ډالر اصلي ورڅه ولې ورکول چې چا منل، کتابونه یې لیکلي دي، انټرویو یې موجوده ده چې دا جنگ او د دې جنگ کې دننه وسلوال ګروپونه دهشتګرد دا زه ساتم ما جوړ کړي دي، ټریننګ ویډیوز یې موجود دي، تا هغه ته پیسې ورکول، نو ته د جنگ څنګه خلاف یې؟ ته د ترهګرۍ څنګه خلاف یې؟ UN وایي وارن ټیرر. د کوم وارن ټیرر چې کوم خلکو دا جوړ کړي دي هغه ته خو تا پراپر کورسۍ یې ده، چوکۍ ده ورکړې ده. په دنیا کې د ترهګرۍ خلاف او د جنګونو خلاف زه صرف یو کام منم، پښتون. دا پر اختیا خلاف هم دی، تا راوتلي هم دي، دغو غږ هم خپل وس یې پې کړی دی. زه امریکا، یورپ، اقوام متحده، دنیا نور قوتونه سره د پاکستان د جرنرالانو دا یو هم په دې کې په دې نشم منلی چې ورور ډالر اصلي هر څه زما په وطن کې هغه چلیږي چې دوی راوړي. سر ستاسو د تحریک غړو به بیا په باجوه باندې غږ کوي جو دهشتګردي ہے اس کی پیچھے وردی ہے، بیا د دغې څه معنا ده؟ د دغه معنا دا ده چې دلته کومه ترهګري کیږي د دوی پر شا دوی دي. ځکه د کرنل امام انټرویو که د نوي لیدلي زه بیا درته سینډ کړم، هغه خپله مني ټاټر وهي چې 95,000 کسانو ته مې ټوپک چلول او وسلې ورکړي دي چې وکړئ دا کار. د جرنل مشرف هغه انټرویو زه بیا در سینډ کړم چې هغه وایي چې دا زما هیرو دي. د جرنل حمید ګل تر مرګ ورځې پره بیانونه دا زما بچیان دي. د جرنل عبدالقادر بلوچ هغه خو تر دې حده تللی دی چې موږ ته ضرورت پیښ شو چې په افغانستان کې مداخلت وکړو، نو موږ د هغې لپاره د پښتنو سیمې سپیشل قبایلي سیمې او وزیرستان دا به طور نرسري استعمال کړي. دا لفظ استعمال دی کوي چې موږ استعمال کړي دي د پښتنو. هغه خپل مني چې ما دا کړي دي، کتابونه یې پې لیکلي دي، انټرویو کړي دي، خو چې ما وویل زه ګنهګار شوم. ولې؟ بس د پاکه خوله ده، دا خولې د کوم ځای نه راوړی؟ جنت نه یې راوړي دي چې دوی خبره وکړله نو هغه ټیک ته هغه ته به څوک څه نه وایي، هغه نه به څوک ګیله نه کوي، په هغه باندې به څوک غوسه نه کوي، په هغه باندې به څوک فایر نه کوي، په هغه به څوک بد نه وایي. زه یو غریب پښتون د دغې خاورې اصلي بچی، د زرګونو کالونو نه دلته زموږ وینه د پښتنو نسل در نسل آباده ده. زه په خپله خاوره باندې چې هغه رښتیا ووایم کنې زه ګنهګار شم. چې وخت په وخت په تاسو باندې د انټي پاکستان د غدارۍ تورونه لګي. تېره ورځ چې تاسو اسما جهانګیر کومه په پریس کانفرنس کې خبرې وکړلې، ځینې خلک دا هم زیاتوي چې منظور پښتین صاحب یا د پلویان یا د ملګري همفکره خلک د بهرنیو قوتونو اجنډې مخ په وړاندې بوځي. څه فکر کوئ څومره حقیقت لري؟ انټي سټیټ د ریاست خلاف یو ځل به د لفظ خلاف باندې خبره وکړو. خلاف دې ته وایي یعنی زه چاته نقصان ورسوم، خو دا زه خلاف شوم. مونږ د ریاست څو کورونه ړنګ کړي دي، سره وبېشمارو ریاست زمونږ څو ړنګ کړي دي. مونږ د ریاست څو کسان وژلي دي، ریاست زما څومره پښتانه وژلي دي. مونږ د دغې پاکستان څومره خلک ورک کړی دی، څومره جرنلان مو لاپته دي، دوی زمونږ یې څومره لاپته کړي دي. چې یو ځل دا وګوره چې دوی زمونږ خلاف دي که مونږ د دوی خلاف یو. یو سړی دی په ما تشدد کوي، زه چغه وایم چې تشدد مه کوه، او دی وایي ته مې خلاف یې. دا کومه خبره ده؟ دا خو بیخي ناروا ده. خلاف خدای دی، پښتانه انټي سټیټ نه دي، سټیټ انټي پښتون دی. هغه وطن ورانوي. د پښتنو په سیمه چې نن څومره هم بدحالې روانې دي، آیا دغه ذمهوار ریاست ته دی؟ آیا دا بغیر پلانینګ کېږي؟ ډي ای خان زه اکثر مثال ورکوم، ډیره اسماعیل خان یو ښار دی د خیبر پښتونخوا، ټچ ورسره بکر یو ښار دی
ضلع د چا د پنجاب په منځ کې 100 میټره پل دی 100 کاله کېږي چې د 100 میټره پل دی خوا ټارګټ کیلینګ دی جنگ دی دماکه ده بدامني ده فکس چې بل 100 میټره پل هغه خوا وړي هیڅ نشته دی د بغیر پلانینګ روان دي ستاسو دغه تحریک نه زه به ووایم راټوکېدلی یو بل ګوند وټکېده چې هغې د انډیم په شکل کې راغی داسې به ووایم آیا فکر کوئ چې ستاسو دغه ګوند کې کمی پیښې و چې دغه جمهوریت مطلب مخې ته راغی ګوند خلک و څوک د بل و لکه تاسو یې وګورئ په هغه کې د مختلفو ګوندونو کسان سره راټول شوي دي هغه هم د ګوندونو نه څوک د یو ګوند نه استلي شوي او څوک د بل ګوند نه او ځینې د پی ټي ایم نه ورغلل په هغه کې په پی ټي ایم کې کمای نه و پی ټي ایم نن هم په خپل موقف ولاړ دی چا دا فکر وي چې دغه سره به پی ټي ایم کمزوری شي ښه به وي خو البته پښتون کام په خپل تحریک باندې بیا ننګ هر وخت کړی دی داسې ورسره ودرېږي چې دوی د پی ټي ایم سره نه وي ولاړ خو چې به پوه شي چې د تحریک سره مشکل مخامخ شو ډایرکټ بیا ودرېږي مبارزې تسلیموي خپل ګوند ګڼئ څوک د انډیم خپل ګوند نه کله هم نه یاره عجبه خبره کوي پی ټي ایم شته دی زه همفعاله ګوند دی که نه سر لکه څنګه چې نیشنل شو دا هم د پښتون خبره کوي د بقا وي به زه خو ما خو انکار نه دی ځنې کړی چې نه دی وي به زه یې څه لا خپل وشمار کوم چې دا زما خپل دی ور هغه د دوی خپل دی هغه فیصلې به دوی کوي انډیم یا د محسن چې کومه ډله ده یا د افراسیاب خټک صاحب دی ورسره دا چې کوم دی هم دا ځان لا بیل دی او د دغه ځان لا بیل وجود دی دوی نمائندګي هم د هغه بیل وجود کوي نو هغه به خپل ګرځي ها د دوی یعنی په پی ټی ایم کې نه څه کمای نه و بلکې دوی پارلماني سیاست د پارلماني ګوندونو سره د پارلماني کیس لپاره اتحادونه نه اتحادونه په دې کې د نه دوی امکان لري چې دوی د هغې ازادۍ لپاره دوی کړي ځکه منظور پښتین صاحب ګډه مننه کوم چې وخت مو راکړ ډېره مننه